چې د مصر بادشاه ولید بن مصعب چې موږ ستاسو ورته فرعون وایو خپله نامه ولید وه خو لیکن د مصر هر یو بادشاه ته به فرعون ویل دی نامه وه لکه نجاشي بادشاه کیسر و کسرا دارنګې د مصر بادشاه ته به فرعون ویل که هر څه نامه به وه خو د مشهور فرعون د خپل نامه ولید وه چې کله دا پرالو او د دغې دور کې بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد د یوسف علیه السلام او د هغې د رونو بچي کله د غلامۍ شکار شول د ولید او د فرعون نو هغې نه بعد رب ذوالجلال د موسی علیه السلام مبارک په لاس باندې مفسرینو اقوال مختلف دي څو کاله بعد په ازادي راغله تر 80 کالو پورې اقوال شته موسی علیه السلام مبارک په لاس باندې په بنی اسرائیلو باندې ازادي راغله او ازادي څنګه ده د هغې تفسیر په اولنۍ سپاره کې شته دی چې فرعون رب ذوالجلال تباه کړو و اغرقنا آل فرعون فرعون تباه شو بحر کلزم کې سره د کشرانو مشرانو وزیرانو ټول سره د فرعون تباه شول او موسی علیه السلام مبارک قوم ته ازادي میلاو شوه هغې ته یو نجات میلاو شو یاد ساتئ چې کله د موسی علیه السلام مبارک په تګودو سره د هغوی مبارکو په محنتونو کاوشونو سره بني اسرائیلو ته ازادي میلاو شوه هغوی ته نجات میلاو شو او هغوی ته د فرعونیانو د ظلم او د ستم او د بربریت نه رب ذوالجلال هغوی ته یو روښانه ورځ وله ورکړه رب ذوالجلال ورته څه فرمایل رب ذوالجلال ورته ارشاد فرمایلو چې وإذ نجیناکم من آل فرعون او الله کریم فرمایي چې ای بني اسرائیلو هغه ورځ شکریه ادا کړئ چې په کومه ورځ باندې ما تاسو ته د آل فرعون د عذابونو نه نجات او ازادي در نصیب کړه الله کریم فرمایي چې د هغې ورځې شکریه تاسو ادا کړئ او هغوی به څنګه عذابونه ورکول یصومون سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم الله فرمایي چې عذاب خو سختو خو یو عذاب پکې دا او سخترین چې هلکان به وله قتل کول او جینکې به وله ژوندی پرېښودې الله فرمایل تبارک وتعالی چې ای بني اسرائیلو تاسو چې کله د قوم د فرعون نه او آل فرعون نه تاسو ته کله ازادي د عذابونو میلاو شوه هغې شکریه تاسو ادا کوئ هغه ورځ تاسو مه هېروئ هغه ورځ کال په کال په راتلو باندې تاسو یاد کوئ مفسرین فرمایي چې څنګه یادول پکار دي یادول په شکریه باندې پکار دي او بیا یې څنګه یاده کړه هغه چې کله نجات ورته میلاو شو بني اسرائیلو هغه ورځ څنګه یاده کړه هغوی څنګه شکریه ادا کړه هغوی ته چې نجات میلاو او ازادي ول الله ورکړې وه په 10 محرم باندې ورکړې وه او موږ ته چې رب ذوالجلال ازادي راکړه د رمضان کریم په 27 رمضان کریم باندې موږ له ازادي رب ذوالجلال راکړه نو هغوی بیا څنګه یاده کړه واضحه ده په 13 جمعه باندې هم بیان شو او په 13 جمعه باندې هم د 10 محرم په حواله باندې هغه حدیث مبارک ما په اختتام کې عرض کو چې حضور مبارک مدینه منورې لرالو نو حضور مبارک ورته ارشاد فرمایي صحابه کرامو ته د یهودیان نن څنګه روژه نیسي عرض کې یا رسول الله یهودیان ځکه 10 محرم باندې روژه نیسي چې د هغوی د فرعون نه ورته نجات میلاو شوی و ازادي ورته میلاو وه په 10 محرم باندې نو د هغې ازادۍ د شکریه دپاره دوی په 10 محرم باندې روژه نیسي بني اسرائیلو ته رب ذوالجلال فرمایل د ازادۍ ورځ یاده کوئ ازادۍ ورځ به شکریه ادا کوئ موسی علیه السلام او د هغې قوم څنګه شکریه ادا کړه ان تر هغې 10 ورځې او 20 ورځې نه هر کال چې کله محرم راغلی دی په هر کال په 10 محرم باندې بني اسرائیلو د خپل ازادۍ اظهار په دې طریقه باندې وکړو چې هغوی به د خپل دین او د مذهب مطابق روژه بې نیوله